السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. سماک ټي وي چینل کې درته هرکلی ویم. امید لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ خوشحاله به یې. د ژوند په مزو کې به یې. عزتمندو، نن یو نوی خبر رامخته شوی دی. په کراچۍ کې پلار خپله لور حلاله کړې ده چې سر یې ولا تن نه جدا کړی دی. اخر ولې او په څه وجه ولې ورسره دومره غټ ظلم وکړو؟ اخر د دې غریبې څه ګناه وه؟ راځئ عزتمندو دا ټول معلومات موږ سره په دې ویډیو کې وګورئ چې پوره معلومات نه خبر شي. عزتمندو، الله تعالی دې رحم وکړي. ډیر زیات بد حال شروع دی. په هر چا هم یقین او باور کول پکار نه دي. نن چې دا ښایسته لورګۍ خپل پلار ډیره بې دردۍ سره قتل کړې وه، د دې په شا باندې یو غټه واقعه پرته ده. عزتمندو، دا جینۍ پردي هلک یعنی اشنا سره تښتېدلې وه. دې پلار غریب ورپسې ډیر زړه چاودلی و. کله به یې تاڼو کې ورپسې منډې والي، کله به یې ورته رنګونه کول، کله یو څه کله بل څه. دې ته به یې سوال او منت کو چې کور ته راشه. خو دا جینۍ غریبه هم یریدله چې کور کې به ماته څه وی او څه نه. خپلې یارې اغستې وه. اخر دا چې پلار پسې کسان خواره کړل، یو ځای او بل ځای ورته ونیو او یو کلی و، هغې کې یو کور و چې هغې کې دواړه وموندل او وینیول. هغه هلک په تښتېدو کې بریا شوی دی. هغه لاړ وتښتېدو او دا جینۍ غریبه یې ګرفتاره کړله، کور ته یې راوستله. اول یې ښه ووهله، وال یې ورله ورکړل. هغې نه بعد یې ورله سر د تن نه جدا کړو. ټول کلی ټوله علاقه یې په وینو لتپت شوله. ټول کلي کې یو غوغا او شور جوړ شو. ډیر زیات د پریشانۍ او د غم خبر و. هر ځای جومپقې خلک ولاړو او په دې خبره به تبصرې کولې. الله تعالی دې د جینۍ مغفرت نصیب کړي او کور والو ته دې الله تعالی د نور زړه صبر ورکړي. دوستانو، دا وه زموږ د دې وخت نیو معلوماتي ویډیو. د نورو نیو معلوماتي ویډیو دپاره زموږ دا چینل مدرس را سبسکرایب کړئ. خوا کې وساټلی نشان ووایه چې هر یوه نیو معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره ملاویږي. والسلام.